رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیہ السلام سلیریش کرته ذکر کړی دی او د یوسف علیہ السلام واقعه پورا په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیہ السلام قسم نه ذکر. یوسف علیہ السلام څوک ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانو د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو یو زه ورسره بیانوم. یوسف علیہ السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام، دیم پیغمبر او پلار هم پیغمبر. د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو، څه ته چې زمونږ پښتانه کړوسی وایي. پخپله پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکه پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی، نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلاریم عزتمند دی. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی. دا زوی د هغه پلار، د هغه نیکه، د هغه د نیکه پلار، د دې عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه دی تیر شوی. یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې موجوده چې څه فلسطین ورته وایي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو، یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي 10 رونه چې د دوی کومو دا د دې میرني رونو، پلار یې شریکو او میندې جدا وي. رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفتونه ورکړیو او ناشنا حسن الله ورکړیو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام. د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضې بچې قدرتی ته ور غیر اختیاري ته ور پلار ته نسبتا ګرانی د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلومو د یوسف علیہ السلام، او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرمو، هغه ته دام پته و چې ما دا نوسی، دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نورم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور هم وفات شوې وه. د یوسف علیہ السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کم بچې د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بې کس او بې سوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیاتي. نو سې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو سې مورم مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیہ السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیہ السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیہ السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوتل. چې پلار ته خوب بیان که پلار خو پیغمبر اپوی شو، ورته وی بچې پام کا وګورې دا خوب چاته بیان نه کې. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچې ګورې پام کوه چې دا خوب دې رونو ته بیان نه کې، ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیہ السلام سره حسد دی او بغض دی.
او په دې وجه سره بغض چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده. پلار و سره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچی اسم په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد یې نورم زیاتېږي. هسې نه شیطان به یې درته ولمسوي دارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. اب پې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 رونه دي او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي. لکه ترورې په نکاح غشتې و پلار نو بس میره مورم مورې نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي. دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت بکوي، دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دی رونو ته ووایې، ورونو ته دا پته ولګېده چې مونږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام رونو ته ورسېد. چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو 10 رونه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 رونو هغه راغونډ شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او موږ دیم زامن یو، د هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه 10 رونه غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او موږ به ده ته سجدې کوو، موږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو. دا موږ نشو زغملی. ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وی اچې مړی کړو، اخوا به یې بوځو مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې 10 خپل ورور هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، که کم از کم زمونږ مهرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که نه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پیردو کېږي، وجنو به نه نه وي خامخې وجنو. وی ګوره که مړم که نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه، ښه بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو، بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به بچ شو، او کوي کې به یې وغورځو. که چاته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دي شي پکې، د لاش به هم پته ونه لګي. که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سره. هلته به یې سنګ بوځو. نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغلل، وی بابا مونږ تاله راغلی، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لځو، چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې دله مونږ بوځو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله رالل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دی مونږ لازمن بوزو، او ته په مونږ یریږي چې دته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی، او مونږ غواړو چې دی مونږ بوزو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې ګوره زه یریږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې، اسونه به ځغلوې، او هسې نه چې زما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟
یو خو په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې تاسو یې رانه ونه خورئ ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ ماتې نه کې او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې او دی به مونږ سره منډې ترړې وای چکرې به ولګئ او مونږ به حفاظت کوو په حفاظت به دله واپس راولو چې پلار یې پوره مجبور کړو نو دی ځان سره واغېسته دی د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو کله به اوچت که په غېږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه او پلار ورسره بار وته دې وجې نه بچو ګورې ډېر پې یېرېږم تاسو خو ظلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ 10 مهرني وروڼه او یو دیش بنیامین ته پاتې شو هغه وروسته دی لا ماشوم د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دی کله یو یې اوږې ته او کله بلې اوږې ته کله به یو ښکله او کله به بل ښکله خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې لره وبرو لته یې وله ورکړې دیکې یې وله ورکړې ده وی ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکر یې لګوې اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقسې پلتو به یې و او ورته به یې څه وې وې ځکه نه اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي ته خو یې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي چې دا 11 ستوري مونږ یو نور او سپومې را د مور او پلار دي دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکړه وې شا به هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وایي په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي داسې پټ ځنګل د تیارو ځای او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخنې نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد کوي هغه غریز علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوور وي هغې کوي ته یې ورسو بوید نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده ما در سره څه بد کړي دي خوب خو ما لیدي دي نو په قصد خو مې نه دي لیدي دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دي لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه د شا به هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سنګ وغورځو جبریل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبریل علیه السلام اوچت واغېشت هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې ردنه یې جامې ایستې وې کمیس او پرتوب دواړه یې تیستې وو د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وایي وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو دا د الله حکم دی او دا رونه د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دې رونو ته به پته لګي بیا
دا واقعه به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوی کې کېناست چې دا کوم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی، دې به د دې نور ورونو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله، اواز به یې ورکړه، ډوډۍ به یې ور غورځوله، اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ور غورځوله. یو ورځ ورپسې راغی، په بله ورځ راغی، یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړه یوسف، ول اواز نه ورکړه، بیا اواز ورکړه یوسف، بیا ول اواز ورنه. او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ دی، مړ شوی به. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول، دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي، د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ، د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه و برباد شو، او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه و برباد. اصل چیز د الله حفاظت دی. کله چې د الله نه سوال کوي، دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته. بچې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي، قسم دی چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کتی. دا الله خپل قدرت خی. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، دا عبرت نخی دی پکې د یوسف علیہ السلام او د رونو په دې واقع کې. یو قافله په دې لاره را تېرېدله، نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څارویو به کول، څوک بوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل ته کوي وکړ، زر یې بورقه را واغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل، بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شو رستی، ابا په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رسته. اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایستله، بورقه درنه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې، ښه مزېدار خشته، ټیک ټاک جمدې روغ صحت والا چې راویې ویسته ورته یې وکتل، یا بشرا هذا غلام، او خوشحاله شو، دا خو مزېدار خشته هلک دی، ډېر جس خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړه. او هغه زمانه د غلامانو وه، غلامان به خلکو خرڅول، یو خشته هلک دی، زه بس دا به مونږ خرڅ کو او بلا پیسې به پې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوی نه په بورقه کې هلک یې نښتې دی هم راوویست او ډېر خشته او خوبصورت هلک. نور ملګري هم خبر کړ، وی بس چپ شئ غږ مه کوئ. بو بیا ځو یو ښار ته، کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي، او په هغه ښار کې به مونږ خرڅ کو، بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوی ته ډوډۍ غورځوله، دی یې ونه مونته، یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که مړ دی په دې کوی کې. چا ورته څه کې؟ یاره وی هسې ګرځم، دلته خو څوک نه دي راغلی. وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دی ورغلی دی، هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي، یوسف علیه السلام یې صحیح کړی، بس ورمنډه یې کړی. وی دا هلک مونږ له ماله راکړي. هغې ورته وی دا خو هلک مونږ تاله نه درکړو. وی نه، دا زمونږ غلام دی، زمونږ برایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه، ګورې که ال دې ووایي نو دې د سرمن وباسو وجنو دې پرېږدو دی. رونه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مې غورځولی دی، او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بدخویه دی، او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ له را خپل غلام راکړې. قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو. خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو. بس قافلې والا وله 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي، معمولي لږې پیسې.
وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. پاتلس یا په 12 درهم باندې د خپل لور خرڅ کپا قافلې والا پیسې واغېستې خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا ده او لوی چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی؟ وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته. مړی پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خو شته. چې راووت بچو ولې جاړی؟ وی بابا مونږ نه هغه ستا زوی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته. او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی رانیولی و، هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته. وی شرمخ رانه ستا زوی وتښته. وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به غفلت کوئ. وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایې دمو والې. اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنو نو مونږ منډې ترړې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و بیا او شرمخ همدا دې رانیولې دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو به ستا مخکې به دې شرمخ تا زوی شلولی دی. او کمیس د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلی و. هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی، دا هغه بچي. موږ څوک و شرمخ وتښتو، موږ خو یې خیال ساتو. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نو ټیک ټاک و. وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې روغېستی دی. شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کي نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی. او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه په هغه ذات د ستا قسم یې رښتیا وایه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهانه پیدا کړي دي زما زوی دی ولې خوړه. وی شرمخ ورسره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا زامن دی دروغ وایي، زه دوی په جال ښکار کړیم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغې د بچو وینې او غوښې حرامې کړي دي. دروغ وایي دروغ ده. قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس وی لدته یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زمانه غیب کو، زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی ابه ما سره په دې کې امداد کوي. یعقوب علیه السلام د خپل بچي پسې جړل، دومره د زوی پسې وجړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې. وابیضت عیناه وهو کظیم، زړې د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې، نظر یې لړ ختم شو. او هر وخت به الله ته جړل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو. الله ورسره وعده کړې وه دې تنو چې ماله به د خپل بچی الله راولي، خو کله به راولي 1 کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس 10 کاله پس. او څه پته لګي چې زما په بچي به څه ژوند تېرېږي. د چا غلامۍ کې به ګډه چیلی به سره کم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به. دا خو ډېره ګرانه خبره ده. الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وساتي. قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته، د مصر ښار ته. د مصر په ښار کې خرڅاو نو چې خرڅاو یې نو بولی پې شروع شوه. د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې ایښودی دی د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی و. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړی دی به څونه خشته بل پکې خشته او صاف الله ایښودی و، خشته اخلاق پکې الله ایښودی. نو بولی پې شروع شوه. نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ازاله دې حد ته قیمت ورسېد. په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده، عزیز مصر، چې هغو قتل بولي شروع ده او خلک صفتونه هم کوي، تماشې هم خلک راغلی دي. هلکه وی څه چل دی؟ وی دا یو قافلې والا چېرته یو غلام راوستی دی خرڅی دی، دا دومره ګڼه ګوڼه دا ده څه ده؟ وی هغه ډېر زیات خشتا لږ دی
ډېر خوبصورته دی او ډېر خو اوصافو والا دی، نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته یې وکتل قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا اوس الله څه کوي د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسوه او د کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي. ګوره الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي. بهر کې چې دی بادشاه ورته وکتل محبت پیدا شو، وی څونه ته بولي ورسېدله، وی دا مخامخ سوداګرې اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغه یې اخلي. وزیر خزانه وی عزیز مصر، وی زه د دې نه پر زیات والم، وی په څو یې اخلي، وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغه یې ده مو مانګي قیمت، ته چې څومره پیسې غواړئ بس هغه وایي چې دا لږ د نه ده واله. هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر، بس حکم یې وکړه هغه پیسې وله ورکړئ او یوسف علیه السلام یې ځان سره پاس باندې سور کو کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسېد. ښځې له یې بوته د ښځې نوم یې زلیخه دی. وی ښځې او ماشوم مې راوسته او ډېر خالق دی، ځان سره یې لویوه تربیت یې کوه، خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچې نشته، نارینه اولاد یې نشته. وی داسې کار دی چې دا لږ ډېر ښه دی، مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو، ډېرې لویې پیسې به رالو کړي، او که د ښو اخلاقو خاوند و په بچیوالی په زویوالی به یې ده وساتو، یا به ځان سره بچي کړو، او که بچي نه نو خرڅ به یې کړو، نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړي یې داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به تېره منځه وباسو، لوی به یې کړو، اسیم زما ستا زوی نشته، به دا زمونږ زوی شو. وی ډېره ښه ده ښځه. اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېرېږي، اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کولاو کړه، هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد، سوداګرو راوویسته په مینه او په محبت باندې. رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې، او دې خوا رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي هغه مره مشکلات او غمونه پې ډېر راځي، لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله. او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړوي، نو څومره پریشانې او مصیبتونه پې راغلل. الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دا طالبان پې پوهېږي چې سختی لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راولي. او پښتانه م وایي که نه، وایي سختې پسې راته. نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختی راوسته، کوي ته ورسېد، د هغې نه پس به الله راته راولي. دا هم تاته الله یو عبرت او یو سبق ښیي. که در باندې پریشانی راشي او سختی راشي نو الله ته فریادونه شروع کا، ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه، فریاد شروع کا، رب العالمین به د هغه سختی او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي. او بل لوی عبرت پکې څه دی، ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ، نو نقصان یې چاته شو. ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو، رور ته هم ضرر ورسو، لیکن د رب العالمین په نظ مختورن څوک شو؟ همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه ده. کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې منځ کې مسله راله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچي ګوی ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ، که دا د مخې نه شلیدلي مخکنی لمن نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده، او که کمیس د شا نه شلیدلي نو معلومیږي دا چې ده به منډه والا تختېده به، زلیخې به کمیس راښکلي، غلطي به د هغې وي. چې دې کله کمیس وکته فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې کمیس خو شا نه شلیدلی دی نو عزیز مصر چې هغه وخت موجود و هغه پوه شو په دې، وی دا خو
د زلیخې نقصان دی، دا د ښځو نقصان دی، او د ښځو سکیم او مکر او جال دا ډېر فراخی، ډېر لوی وي، د دې نه بچ کېدل ګران کار دی. نو دغې وخت کې عزیز مصر ما تېره جمعه هم درته ویلي چې هغه له پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وه، خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي، یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئین. یوسف علیہ السلام ته وایي ای یوسفه پام کو دا خبره بار مشوره نه کې ګوره، ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي، ته به وایې چې زلیخې ما نه دا غلطو مطالبه کړې ده، نو پام کوه دا خبره بار ونه باسې. او ښځې ته څه وایي؟ اوس پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې. یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کوه چا ته غږ ونه کړې، څوک خبرې نه خبر نه کې، نوره بې عزتي به مې وشي. یوسف اعرض عن هذا. او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې ده الله نه بخښنه غواړه. اوس خو پکار نه وه چې ښځې ته یې کوتک نیولې وې یا سزا یې ورکړې وې، نه نه کمزور یو غریب شته که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته. واستغفري لذنبک، پام کوه وګورې بس خدای نه بخښنه غواړه. یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې، ښه بس دونه ټکې یې ووایي، ډېر بې خونده یې تاسو. هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه. دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ شه، نور به غږ نه کوې، او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه. خبره مشهوره شوه. دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر ویې ګورې غږ به نه کوې. خبره مشهوره شوه. چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې، او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي. دوه غلطۍ دي، یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول، او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار دا و چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وې، نو یو خو په خپل غلام باندې دا مینېږي، یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي. دا خو ډېره بېکاره ښځه ده. د دې اړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی. دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي، نو په کار دا چې د وزیر نه یې کړی وې، یو خپل غلام او د مرئي نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته، پراپېګنډې شروع شوې، د وزیرانو ښځو، د مشیرانو ښځو، د افسرانو ښځو، دا پراپېګنډې شروع کړې. خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپېګنډې شروع شوې، بې عزتي مې کېږي، کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي، نو دی ویل د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دی یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې، او د ټولو وزیرانو، د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې، بالښتونه یې ورته کېښودل، هغې ته یې ډډې ووالې. ښځو هم دا سوچو چې د عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده، اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې، ټولو کې د وزیرانو، د مشیرانو، د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښوده، میوې ورته مخکې کېښودې، او د هوښیاره وه زلیخا، چړې یې ولې لاس کې ورکړې، ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي، هغه زمانه کې هم دا رواج و. خو چې کله دې کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورڅه پراته دي، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا، غټ تکیاګاه یې جوړه کړه، او وآتت كل واحدة منهن سکینا، الله فرمائی ارچا لاس کې چاړه ورکړه. وقالت اخرج عليهن، یوسف علیہ السلام کوئی غلام عمره او په دې خرازه پیوس. یوسف علیہ السلام بهر په دروازه را دننه شو، او غلام دی، اوس حکم دی ورته د خپل مالک سردار، خو چې څنګه را ننوت، فلما رأینه اکبرنه، چې د ښځو ورته وکتل یوسف علیہ السلام ته، اوهو وړه کې ډېر لوی والی راغی، دا هغه غلام دی. یو ښځه یو ته وایي، بل ښځه بل ته وایي، او دا خو ډېر خشته دی، دا خو ډېر زیات خوبصورته دی. خو چې څنګه هغې ته وکتل، نو قطعن ایدیهن، د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې. پوی نه شوې چې دا مونږ میوه پرې کوو
او که مونږ ګوتې پرې کوو د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو داسې چې بس په ځان پوه نه شو د میوې په دې ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې. حاش لله ما هذا بشرا، او الله خو ډېر لوی ذات دی، ډېر پاک دی. دا انسان نه دی، دا هلک دا فرشته ده او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده، د انسان نشي کېدی. لاسونه یې بلکل پرې کړل، د هغه د حسن نه دونه متاثر شوی، د انسان نه داسې فرشته معلومېږي، مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي. زلیخه دغه ځای کې ډاډه شوه. تاسو زه ملامته کولم، ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي، تاسو خو ګوتې پرې کړې، ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی، ما خو ورته انسان ویلی دی، تاسو خو فرشته ورته ووې. بس فورا زلیخه دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې. ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی، که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل، تا خو ته یو ځل چاته مطالبه وکړه، ستا په ځای که مونږ وې دی به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوی وې. نو دا هغه ځای کې څه وایي؟ دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم، ما ته مطالبه کړې ده، بلکل ما ته مطالبه او طلب کړی دی. ډاډه شوه چې زه مجبور یم، خو ځان یې رانه بچ که. ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین. که زما دا خبره او نه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده، دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي، او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چوم، او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي. نه پرېږدم جیل ته به ځي، پرېږدم یې نه. او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړله؟ داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه، که د ما خبره یې ونه منله نو مړ به یې کړم، که د ما خبره یې ونه منله نو زخمی به یې کړم، او به یې وام، سزا به وله ورکړم، دورې به ورکړم، کوړې به ورکړم. دې وخت کې دا نه وایي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم، نه، که د ما خبره یې ونه منله جیل ته به یې لېږم. وی زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه، خو یې معشوق و که نه، جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکړم، یا زه به یې مړ کړم. په مرګ یوسف علیه السلام کوم ځای پیرزو کېده، یا سزا او دورې والا کوم ځای ورکوي، د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کوم ځای کېږي، جیل ته به ولېږم، معمولي غوندې سزا والا ورکوم. بیا هم دا خبره داسې وکړه، زه خو جیل کې به له شل ورځې تېرې کړي، خو زما د اختیاره به بیا به سبا راوباسم. ښځو بیا ورته مجبور یې، بلکل تا چې څه کړي دي ښه دي کړي. یوسف علیه السلام دغلته څه وایي؟ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیه. یا الله جیل ماله د دې ګناه نه بهتر دی، جیل مې خوښ. که ته ما جیل ته لېږې بلکل تیار تابعدار، خو دا ګناه خو تصور د معنی نه کېږي، سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم، بلکل قطعا نه کېږي. جیل مې خوښ دی، الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی. والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین. خو الله د ګناه نه مې ګورې ته ساتې، ګوره د ګناه نه ساتندون کې څوک دی؟ رب العالمین. الله نه به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته. ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي. پردی مال هره ګناه چې وي، نبی علیه السلام فرمایي دا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کي، مزینه کی، دوله کی، او چې کوم عذاب د الله را طرف نه په ګناه مقرر دی، هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي، دی بیا خامخا ګناه کوي. یا الله که د دې ښځو د مکر نه دې ونه ساتلم، ګورې زه به د ډېرو ناپویو نه شم. یا الله ما به د دې مکر نه ساتې، جیل لاله بهتر دی. هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه، اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو، اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې. اوس به د سره څه کوو؟ زلیخا خاوند ته وایي ګورې پام کوه، سزا به نه ورکې، جیل ته به لېږې. هم مجبوره و، یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه. چې جیل ته حضرت یوسف علیه السلام څنګه ننوته، د الله نه یې وغوښته جیل ته لاړ. نو هلته کې په جیل کې یوسف علیه السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل که مشر داروغه مشر
هغه معتقد شو، هغه بوله راته، هغه بوله د خوښې خوراک ورکو، هغه به ډېر لوی عزت کو او خاص بارک کې بند نه کو، ولې اجازت ورکو چې ته په دې جیل کې په کم ځای کې ګرځې نو ګرځه. او ممکن ده زماړه کې دا یو ټکی راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خو دا افسران مجبوری، ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې درلېږلي دي خو ګزاره ورسره کوه، ولې محبت او مینه خو یې ورسره وکړه، په دومره سختو خو یې پرزوم نو جیل کې ورته مکمل اجازت و، خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل، تپوسونه به ترې خلکو کول، حسن هم ډېر زیات و، او چې کوم انسان خشتۍ ښکلې وي د انسان ورسره قدرتي طور مینه هم پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د معراج ته وختم نو ما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو، یوسف علیه السلام مې ولیده، وی چې ما ورته وکتل نو د دې ټولو دنیا د خلکو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو، د خلکو مینه ورسره پیدا شوه، خلک به راتلل تپوسونه به یې کول. دوه کسانو جناب او ده به په جیل کې څه کول، د ده ډیوټي څه وه، ده به د مریضانو تپوس کو، او چې کوم جیلیان و هغوی ته به د صبر تلقین ورکو، خیر دی صبر وکړې، ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوستل چې دوی ته الله وغورځولم، الله راوویستم، بیا را باندې بل امتحان راغی د عزیز مصر په کور کې د ګناه، هغې نه الله ساتلم، اوس را باندې د امتحان راغی، نه مې څه غلطي کړې ده، نه مې ګناه کړې ده، نه مې مرګ کړی دی، نه مې لاره شکولې ده، او جیل ته راغلی، خیر دی صبر کوئ، الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو بس. هر چا ته به د صبر تلقین ورکو، او چې کوم به بد اخلاقه جیل وي هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی، او پام کوه آینده لپاره دا ګناونه کې، دا غلطیونه کې، دا معمولي جیل دی، د خدای جیل ګورې د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی، ځان ساته. خلکو ته به خشته نصیحت کو، د خلکو اخلاقی تربیت به کو، او خلکو له به صبر تلقین ورکو، د مریضانو تپوسونه به کول، د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو. چې دې جیل ته ننوتېده نو 2 هلکان ورسره جیل ته ننوتل. قرآن حکیم کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتیان، 2 هلکان. هغه 2 هلکان څوک وو؟ یو د بادشاه، کوم چې لوی بادشاه، د عزیز خو وزیرو، کوم چې لوی بادشاه دا هغه ریان نومو، ریان. هغه بادشاه د موجوده فرعون چې کوم د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و، هدې فرعون نیکو، د دغه فرعون نوم چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو، د هغه نوم ولید و، د هغه د پلار نوم مصعب و، او د مصعب د پلار نوم ریانو. دا هغه ریانو دا چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانه کې دا فرعون وی. فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب، نو د هغې بادشاه یو ساقي و شراب به یې پسکل، او یو خاص ډوډۍ والا. اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی چې په هغوی باندې پوره اعتمادي، ولې زهر مهر ورته وانه چي، خراب شي پې ونه خوري. نو د یمن د بادشاه سره د دې بادشاه روانه وه جګړه وه. هغې د یمن بادشاه دا کوشش شروع کړه چې د مصر د بادشاه ریان دا خو ډېر مضبوط دی، د دې لښکر خاوند دی، په بله طریقه خو یې د نشم والی، راشه ورته به دا غلامانو له پیسې ورکمه، زهر به ورته واچي دی به مړ شي. دې دواړو له ډېره غټه پیسه ورکړه، دې ساقي له دا شراب چې به بادشاه څکل، او دا بل چې کوم ډوډۍ والا و لنګري، دې له پیسې ورکړې، باورچي چې ورته تاسو وایې، وی تاسو به په ډوډۍ کې ورته زهر واچې، ته به ورله په شرابو کې معمولي غوندې زهر واچې، په بادشاه به دا خوراک او اوبوس کې چې دا مړ شي. وی ډېره ښه خبره ده. نو هغې طباخ چې هغه کوم باورچي و لنګري، هغه په هغه خوراک کې اعلی خوراک بادشاه له تیار کو، پکې معمولي زهر ور واچو، تیز زهر و. او چې کوم شراب والو هغه په شرابو کې ورته زهر ګډ کړل چې ته به ډوډۍ ورکړې، زه به شراب ورکړم، دا به اوس کې مړ به شي، او پیسې یې د هغه یمن د بادشاه نه اخیستې وې. چې بار ته څنګه ووتل او بادشاه ته هغه خوراک کېښوده او هغه اوبې ورته کېښودې، دې وخت کې دا چې کوم ساقي و دې ویارېد، دې پوه شو چې او دا خو مې غلط کار وکړ، پیسې مې واخیستې، دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده، زیاتې دی. یاره زه خو دا شراب پې نه څکم، خو دا بل ملګری پوه نه کړ، زه خو پې نه څکم، زما یې ټول عمر ښه ما سره احسان کړی دی،
او زما د بچو زما خیال ساتي، زه اوس په ده باندې شراب وڅښم، دا خو ډېره غټه ظلم دی او بېوفایي ده. نه هغه خو هغه شرابو چې کوم کې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل، پاک سوچه. او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو، انا مکبوردار و چې هغه ډوډۍ کېښود او د شراب لاس کې نیولي دي او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې، نو دا چې کوم شراب واله د پې بیا ویرېده. بادشاه سلامت یو خبره کو، دا ډوډۍ مه خوره. ولې لکه دې کې زهر اچولې شوي، دې سړي پکې زهر اچولې، پیسې یې اخېستې دي د یمن د بادشاه نه. ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولې دي، وی بادشاه سلامت دروغ وایي، دا اوبه مسکه دا شراب، دې کې د زهر اچولې دي، خو دواړو په شریکه زهر اچولو، خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل، نور یې راوړل، ده پکې زهر اچولې، پام کوه چې دا ونسکې. بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه، هغه اوبې هم سنبال هغه شراب، او حکم یې وکړو دا دواړه جیل ته ولېږې، د دې تحقیق کوو، یو وی دا چولې دي بل وی دا چولې دي، ای تحقیق کوو. نو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له به سزا ورکو، او چې کوم بې ګناه ثابت شو هغه به بري. دا دواړه لکانو ته کړی واچولې او چې څنګه یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دې ورسره جیل ته لاړ. بادشاه تحقیق شروع کړ چې غلطي د چا ده. اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر میلو کړي نو ګناه ده شوه، او که شراب والا په شرابو کې زهر میلو کړي ګناه ده هغه شوه، او که دواړو میلو کړي دواړو ګناه شوه. اوس د هغې خو دلته تحقیق شروع شو، هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل، نو دې دوو کې مفسرین لیکي څوک وایي دواړو لیدي خوب، څوک وایي نه دی یو کس خوب لیدی چې دا کم ساقي دی راغی یوسف علیه السلام ته، ای یوسف علیه السلام یو خوب لیدی دی، دواړه ورته کېناستل. موږ داسې خبره چې ویو چې ته د خوبونو تعبیر ماهر هم او ته ښه انسان هم ته مهرباني وکړه موږ له د خوب تعبیر راکړه، څه خوب دې لیدلی دی؟ دا چې کوم ساقي دی ورته وایي چې ما دا خوب ولیده چې زه د بادشاه مخکې ولاړ یم او د انګورو نه وله اوبه وباسم. انی ارا فی المنام انی اعصر خمرا، زه د انګورو نه اوبه وباسم او د هغې نه شراب جوړوم او په بادشاه څکم، دا خوب وینم. ابل وایي چې زه ځان وینم احمل فوق رأسي خبزا تاکل الطیر من، زه دا خوب وینم چې د ما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی د ډوډو، او مارغان راځي د هغې خانک نه ډوډۍ اوچتوي او تښتوي. موږ له د دې خوب تعبیر راکړي. وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی او د بل خوب په دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی، خوب یې لیدی نه دی. ته دې تعبیر راله راکړه. یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا خو ډېر اسان تعبیر دی. وی ته چې یې ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه مخکې ولاړ او شراب به پسکې، ځکه تا په خپله خوب داسې ولید چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم په بادشاه څکم، نو بس ته به واپس بری کېږې او هغې انګورو نه به اوبه وباسې او په بادشاه بس کې. او دې بل ته وایي چې تا ځان ولیده چې ستا په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تښتوي، خوراک تښتوي، نو ته به سزا کېږې او په سولی کېږې به، او ستا وجود چې دی هغه به هلته په سولی باندې اویزان دي، مارغان به راځي او ستا د سر نه به غوښې تښتوي او مړ به پروت دی. هغه څه وایي هغه لږه نه یاره وایي ما خو دروغ وایي، ما خو خوب نه دی لیدلی. دی بل خو یې ما لیدی دی، هغه لیدی ما دروغ وایي، ما خوب نه دی لیدی، خطا شوې. یوسف علیه السلام ورته وایي چې که خوب دی لیدی دی او که نه دی لیدی، خو چې کم تعبیر مې وویست همدقسې به د الله فیصله کېږي، خوښه دې اوس خپله ده. زمونږ علما دلته لیکي چې دروغ خوب به چرتم نه بیانوي، دروغ به نه جوړوي. او کم انسان چې دروغ خوب جوړ کو په دروغه د قیامت په ورځ به رب العالمین دله په لاس کې 2 اوربشې ورکي، 2 اوربشې، او دته به وایي شابه دا اوربشې یو بل سره غوټه کا. نو اوربشې څوک 2 یو بل سره غوټه کولی شي؟ اوربشو له به څنګه غوټه ورکې؟ د غنم دانې دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي؟ او فرشته به ولاړی ابه وایي شابه غوټه کا دی، غوټه ورکول نشي، او تر څو چې دی نشي ورکولی فرشته به له سزا ورکوي وهي به. دا ډېره خطرناکه ګناه ده. نبی علیہ السلام دې ته په دروغو کې خطرناک دروغ ویلي دي چې څوک د ځانه خوب جوړوي. ولې؟ ځکه دا خوب د دې انسان د دماغ او زړه ته الله راچوي. خوب څوک راچوي؟ ښه خوب الله. نو تا دا زه تا ته وایم چې دا خوب ما لیدلی، څه مطلب چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې.
الله ستاړه ته خبره نی راچولو ته وایي چې الله زماړه ته خبره، نو په الله رې دروغ ووایې که دروغ خوب خدا مطلب ما خوب ولي، نو خوب خدا ته الله پړه کې راچي او الله نی راچولې، ته وایې خوب مې خو الله راته پړه کې خبره راواچوله، نو چې الله نی راچولې او تا په الله دروغ وایې، دا ډېر خطرناک دروغ دی که نه، ځان ساتئ. دویم دا چې خوب دی ولیده نو هغه چاته به خوب بیانې چې هغه دو صفته لري، یو د خوب په تعبیر پیږي، دویم تا سره همدردي وي. ګورئ ولې که د خوب په تعبیر نه پوهېږي او هغه ته د خوب بیان که نو غلط تعبیر به وباسي، نو همغسې به کېږي بیا. او که یو سړي سره د همدردي نه وي در باندې زړه نه خفه کېږي او هغه ته د خوب بیان که اب هم دله غلط تعبیر وباسي، نو بیا به همغسې کېږي، هغسې به ولې کېږي. یو حدیث کی راضی حدیث قدسی دی، انا عند ظن عبدی بی، نبی علیہ السلام فرمائی چې الله وی چې په ما باندې بنده څنګه ګمان کوي زه امقسې یم. نو تا خوب ولیده مثلا او د هغې خوب درته ما تعبیر بیان که، غلط می بیان که، یا تا خوب نه دی لیدی او ما تعبیر درکه، نو ستاړه کې به هغه سودا راشي چې دا کار جوړ داسې کېږي. په الله د هغه ګمان پیدا شو چې دا کار به داسې کېږي، نو چې په الله د کوم ګمان پیدا شو الله به همغسې در سره کوي. پام کوئ د خوب متعلق چې خوب د ځانه جوړ نه کوي ګناه ده، او که خوب هم ولیده نو هغه چاته به بیانوی چې کوم تاله ښه تعبیر وباسي پوهېږي او د سره همدردي وي چې مزېدار تعبیر درته درکړي. او بل درته ووایم که چا خوب ولید د یارې خوب، درې قسمه خوب دی. یو هغه خوب چې د الله را طرف نه دی، هغه عموما سار وخت کې سړی ویني. یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه دی، شیطان د یارې خوبونه په دې اړه کې راولي. او دریم هغه خوبونه لري چې یو سړی د ورځې څه کوي نو هغه په خوب کې ویني. لکه مثلا یو کلندر دی او خوب ویني وي پېښور له باروبار خوب ویني، یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی ویني، یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناست دی او روجي غوړي تلي. دا دریم دا هغه دي چې د په دماغو کې دروازې کوم شی ناست نو خوب کې د شپې هغه وویني، دې له خو هېڅ حقیقت نشته. بل هغه چې شیطان ورته په زړه کې کومه خبره د یارې خوبونه او د هیبت خوبونه ور واچوي، دې له هم څه حقیقت نشته. دریم هغه خوب دی چې رب العالمین رحماني خوب په زړه کې ورته ښه سوچونه راواچوي. نو اوس که یو انسان غلط خوب ولیده، بلکل خطرناک او غلط خوب، نو یریږي به نه. پیغمبر علیه السلام یې موږ ته یو دم ښولی دی، هغه دم چې د استعمال کو اسم نشته، بلکل چې ونه یریږي. خطرناک خوب، د یارې خوب، د هیبت خوب. داسې چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایې او ګس طرف ته به لاړې وتوکي، بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي، بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي. بس د خوب اثر به ختم شي. هر قسمه خطرناک او د هیبت خوب که تعالی دي د هغې اس اثر بني. او که هغه وخت کې د یاد نی سار را پاسې دی دا عمل وکړه، او که سار دې یاد نو هر کله چې دا خوب درته را مخکې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې درې ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویل او ورسره لاړې توکل. که جومات کې د جومات نه بار وځه نو اعوذ بالله ووایه درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکه، د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر نه دی، دم شو. بس دا تجربه ده. او که مزیدار او خشته خوب دی ولیده، نبی علیہ السلام دی په خوب کې ولید، الله دی په خوب کې ولید، یو نیک سړی دی په خوب کې ولید، مونځ دی ولید، هر قسمه نیکي، نو د الله تعالی حمد ادا کوئ الحمدلله. او راشئ او 2 رکعاته نفل وکړه، لږه صدقه ورکړه، بیا برته رب العالمین د دې نه نورم خشته او مزیدار خوبونه ښیي. خو درو خوب جوړول دا ډېره غټه ګناه ده. به هر کیف هغه یو خو وی چې ما دروغ ویلي وي، زه اوس چې څه شوي دی هغه شوي دی او چې څه دی به کېږي. بادشاه هلته کې تحقیق وکړو، چې تحقیق یې وکړو، هغه خو آسان کار و، هغه زمانه کې خو لیباټرۍ نه وې، هغه خوراک یې راواغېسته او هغه په یو حیوان باندې وخوړه او چې څنګه یې وخوړه هغه مړ شو. پته ولګېده چې خوراک کې زهر و. هغه اوبې راواغېستې، هغه بل یو حیوان ته کېښودې، هغې حیوان هغه شراب وڅښل، هېڅ یې ورته ونه ویل. نو دا پته ولګېده که چې شرابو کې شراب والا څه نه دی اچولی او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولی دي، بس دواړه یې راوویستل. قاضي فیصله وکړه چې دا کم د بادشاه باورچي دی، لنګري دی،
د زهر اچولی دی لہذا دی سنسار شي دی مړ شي او چې دا کم بل دی شراب والا هغه په شرابو کې زهر نه دی اچولی او بادشاه خبر که چې بادشاه سلامت ګورې خوراکو نه خورې دی کې زهر دی نو هغه له انعام هم ورکه بری هم که وفادار خط هغه یې راوسته واپس یې په خپله ډیوټۍ باندې ولګو بلې پانسي که او بره په لرګي کې ویزان کړی مارغان به راتلل او د هغه نه به یې غوښې وړلې خو چې دا کم سزا شو دا خو بس ختم شو او چې کم بری شو نو یوسف علیه السلام هغه ته وی ته خو بری کېږي بری شوې نو اسکرنی عند ربک ته چې لاړ شې نو زما معامله لږ بادشاه ته یاده که زه هسې بېسه مفتو کې جیل کې پروت یم پته نه لګي بادشاه یا زلیخې مې وباسي که نه عزیز مصر مې وباسي که نه نو وزیر صاحب گیر کړی ما مشر بادشاه ته به زما الوی چې دارنګې یو مسافر دی او هغه هسې بې ځایه په جیل کې پروت دی دا هغه دا مسله ده نو دا لږه واوره او د ده مسله کې څه فیصله وکړه نو ته مهرباني وکړه بادشاه ته دې ما یاد کا نو چې دا خبره د یوسف علیه السلام دا خو څه بده خبره نه ده د ګناه خبره نه ده غلطه نه ده یو سړی دی غریب گیر دی او بی ګناه گیر دی هغه چاته سفارش وکړي چې د ما سفارش بادشاه ته وکړه چې ما خلاص کړي دا څه بده خبره نه ده لیکن بیا هم د یوسف علیه السلام شان سره مناسبه نه وه د یوسف علیه السلام شان دا دی چې د بادشاه نه ولې مطالبه کوې د لوی الله نه مطالبه وکړه هغه الله چې کوی کې ته پروت وې او د کوی نه یې راویستلې نو د کوی نه خو دا جیل کوی خو ډېر تنګ جیل دی دا خو ډېر فراخه جیل دی دې نه دې رب العالمین استی شي نو قرآن کې الله فرمایي چې دا خبره وکړه چې بادشاه ته ما یاد کا نو الله د هغه سړي نه خبره یېره کړه فلبث فی السجن بضع سنین 7 کاله په جیل کې دی نه پس نورم تیر کړل اوس پیغمبر ته الله گرفت یونس علیه السلام یې نه مهي ګېډې ته ونه رسو اوس ما غوندې که راګیر کي نو ورته پته ده که دله لږه سزا هم ورکوم نو تښتي نو مونږ ته ګزاره کوي الله دومره سخته سزا نه راکوي او پیغمبر خو ورته معلوم دی که دی هر څومره زه راکاږم دی پیغمبر دی د ده با یقین او د ده هغه نبوت او هر څه به نور هم پخته کېږي د هغې داسې مثال دی لکه چې څومره یو سره زر څومره په اور کې اچی نو هغه خرابېږي نه هغه نور هم خشته کېږي خو که دغه دی دا ګیلټ دی په اور کې ور واچول په یو ساعت به دوړی او که سره زر دی ور واچول به نور هم خشته کېږي نو زمونږ مثال خو د ګیلټو دی نو که معمولی زور هم ورکوي نو ایمان پرېږدي او پیغمبر خو سره در دی نو که هغه له هر څومره زور هم ورکوي هغه نور هم دغه کېږي الله ته تقرب حاصلېږي او پیغمبر خو پاک دی نو معمولی خبره وه خو رب العالمین پې خفه شو چې ښه تا ما ته ولې رجوع نه کوله تا قیدي ته وی چې بادشاه ته مې یاد کا فلبث فی السجن بضع سنین اورېږه یو 7 کاله در باندې جیل کې نور هم تېرو هغه نه خبره یېره شو دې نه مونږ ته دا مسله معلومه شو چې بعضې وخت کې به یو انسان بې ځایه جیل ته لاړ شي دا د هغه دپاره یو سبق دی یوسف علیه السلام به ټولو جیلیانو ته وی ګوره زه بې ځایه راغلی زه خفه نیم د الله په کارونو مې صبر دی تاسو هم صبر وکړئ دا ته بله مسله معلومه شي بهر کیف بادشاه لوی بادشاه چې دی خوب ولید مشر بادشاه چې خوب یې ولیده خوب داسې و چې یو غټ دریاب دی هغه دریاب اوچ د هغې دریاب نه 7 غواګانې راووتې سربې مضبوطې غواګان ورپسې 7 ټپې ټیپې بېکاره چې تشه ډوکي داسې غواګانې راووتې خو چې راووتې نو د 7 غواګانو دا سربې غواګانې وخوړې اوس عقل خو دا وایي چې مضبوطه غوا لګي شي او دا بله نه نه دا او غوا خو غوا نه خوري نو دا 7 غواګانې دا ټپې ټیپې رالې او دا سربې غواګانو باندې بس ورغړم کړی و هغه سربې غواګانې وواړه الواق تېرې کړی ویې خوړې بلې دا ولیدل چې 7 شنه وږي و د غنمو ډېر اعلی مزېدار او 7 اوچ زیړ وږي نو دا زیړ وږي د غنمو د دې شنو وږو نه تو شوي دي لکه بعضې وخت کې که ستاسو خیال وي که نه نو په دې اونو باندې یو زیړ غوندې شی لګېدلي نري نري زیړ زیړ تارونه یې څه ورته وایي منیشه ورته وایي هغه زیړ زیړ څیزونه یي نو هغه چې د دې شنې څانګې نه تو شي نو هغه بوټي اوچ کي بنوشه هغه اوچ کي نو دارنګې دا زیړ اوچ چې کوم وږي دي دا د شنو وږو نه تو شوي
اوه نو چې بادشاه دا خوب ولیده نو یو ته وي د خوب تعبیر ویرېده بادشاه هوښیار بل ته وي د خوب تعبیر بل ته وي د خوب تعبیر چاته هم د خوب تعبیر نو معلوم دا چې کوم ساقي دی هغه ته رایاد شو اوهو زما یو اشنا دی په جیل کې یوسف یې نوم دی اخو د خوبونو ډېر زیات ماهر دی بادشاه سلامت زما یو اشنا دی او جیل کې پروت دی او بې ګناه په جیل کې ګوره 7 کاله پسې خبره را یاده شوه الله ته یې راکړه خبره دا یاد او یېره د چا په اختیار کې دي د الله بعضې وخت یو اهمه خبرې د انسان نه یېره شي ښځې نه یېره شي خاوند نه یېره شي رور نه یېره شي دوست انسان نو 7 کاله تېرو او چې دا خوب بادشاه بیان کړ نو ورته رایاد شو زما جي یو نږدې اشنا دی ډېر ښه سړی دی او بې ګناه صاحب په جیل کې پروت دی او د خوبونو تعبیر ډېر ماهر او عاصم ډېر نیک انسان دی زبردست او جي هغه له به لاړ شمه او د دې خوب ال به ورته ووایم او فورا دله تعبیر درکوي بادشاه وی ښه نیک ولې دی ګوره وی نیک انسان دی ځکه یوسف علیه السلام به خلکو ته په جیل کې هم نصیحتونه کول د 2 کسانو د ساقي او د طباخ چې ورته کله خپل خوب بیانو که نه نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي وی ډوډۍ نه مخکې دل تعبیر در کوم لا ډوډۍ به نی راغلی خو یو خبر هم درته کوم ګوره د خوب د تعبیر نه مخکې ورته څه وایي وی هغه الله چې مونږ او تاسې پیدا کړي هغه الله ګورې شریک نه لري زه په هغه دین یم چې کوم دین د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دی دغه الله مونږ سره ډېر لوی احسانات کړي دي مونږ سره ډېر انعامات کړي دي او ګورې پام کوئ زه د خلقو د دې دین د دې شرک نه بیزار یم تاسو به هم شرک نه کوئ د یو الله د توحید داعیان به جوړېږئ هلته هم د الله د یووالي او د رب العالمین د توحید هغه تبلیغ کو په جیل کې جیل کې لګیا دی خپل تبلیغ کوي خلقو ته د نیکۍ نصیحت کوي د شرک نه او د کفر نه د خلقو زړه تورئ نو دی وی بادشاه ته چې ډېر نیک سړی دی ډېر ښه سړی دی ورته پته وه زم جي د هغه نه دله تعبیر وباسم یې لړ شه راغی یوسف علیه السلام ته ای زما یوسف وروره ای دوسته زه خو راغلی ما او یو خوب زمونږ بادشاه لیدی دی او د هغه خوب تعبیر ورته وباسه او جي که تعبیر دی ورته وویسته که نه نو بادشاه ته به پته ولګي نو تا به فورا را خلاص کي اوس که یوسف علیه السلام غوندې 7 کاله پس جیل کې تیر شو نو که زما غوندې سړی وی تا ته د 7 کاله پس زما خبره یاده شو اشنا تا ته ما ویلو چې ما بادشاه ته یاد کا نو تا زه بادشاه ته ګوره یاد نه کړم 7 کاله مې مفتو کې جیل کې تیر کړل د خدای نیک بخته تا د ما سفارش نه کو ته خو د بادشاه ساقي وې لیکن یوسف علیه السلام ته خو پته ولګی چې اسیم خو کار شوی دی اړو ملامت یې نه کو عفو یې ورته وکړه دی ورته اړو نه وي چې نیک بخته 7 کاله پس رالی دی ورته اړو نه وي چې تا ګوره بادشاه ته دا اړو یاد نه کړم دی ورته اړو نه وي چې ستا اړو د خوب اړو جواب نه کومه پرې چې غرق او تباه شی ولې که یوسف علیه السلام په تعبیر دوی پوی نه کي نو حقات راځي او ټول ملک تباه کېږي اوس که بل سړی وي نو وی به چې پرې چې تباه شی زه مسې جیل کې واچولو نه کوم د خوب تعبیر درته شرطونه به یې پې لګول چې ما خلاص کړې د هغې نه پس به د خوب تعبیر کوم نه هېڅ شرط یې پې ونه لګاو اړو ملامت یې نه که دا د یوسف علیه السلام عفو او درګذر حالانکه په جیل کې غریب پروت دی مفتو کې پروت دی وی داسې کار دی بادشاه ته ووایه چې 7 کاله به ستاسو یو داسې دور در باندې راځي 7 کاله چې به د فراخ سالی دور به 7 کاله به ستاسو رزقونه او ډوډۍ او غنمونه او څاروي به هم څاروي او ښه فراخه کال به 7 کاله 7 کاله پس به قحط راځي مکمل قحط چې دا 7 کاله تاسو کوم جمع کړې ده او کوم غله او غنم هم سنبال کړي دي دا به په هغه 7 کاله قحط کې بالکل خلاص شي د هغې نه پس به در باندې بیا یو کال راځي ابه ډېر د بارانونو کالي مزیدار دا خو ستاسو د خوب تعبیر شو اوس به کوسو دی ورته الو نه وي ځه لړ شه او بادشاه ته دې الو وایه او دې ځل یې ورته دا ونه وي چې ما ورته یاد کا هغه ته خو پته لګېدلې وه چې مخکې مې دا ټکې وي خو 7 کاله مې پکې تېر کړه اوس بیا ووایم غږ یې ونه ساقي راغی وی بادشاه سلامت هغه دا تعبیر وویسته یاره وی ورشه دا سړی راوباسې دا خو ډېر پوه انسان معلومېږي دا څوک دی راوباسې چا به دا سړی فورا راولې د نه زه اوس معلومات کوم چې دې سره به کوسه د 7 کاله چې قات راځي په مونږ باندې
نو دا اوه کاله غله چې مونږ وکړو نو دا غله خو هر کال غلغلت پیدا کېږي خلک یې خوري نو ټیک ده که ډېر فراخه کالم دی نو غله خو نه ټینګېږي چې اوه کاله یې مونږ بیا په سټورونو کې ساتو هغه زمانه کې دا سټورونه هم نو دا به اوه کاله په منقات راځي دا به څه کوو ته ورشه دا لک راول دی ورپسې په اس باندې سور شو جیل ته ورځ غلید مبارک شه یوسف ولې بادشاه د جیل نه وباسي او داروغه ته اعلان وکړ چې یوسف علیه السلام ډېر په عزت باندې راوباسه او فوراً یې بری کا او ما ته حاضر کا وی بادشاه سلامت را لېږلی ما او داروغه ته اعلان هم دی ته بری شوې راځه بادشاه دې غواړي بادشاه ته مخامخ ودرېږې نو ستا د علم اظهار په بادشاه راغلی دی تا له ډېر لوی مقام او مرتبه درکوي یوسف علیه السلام ورته څه وایي نه نه جیل نه نوځي او تا چې وی چې ما بادشاه ته یاد کا او جیل نه نوځي وی نه که نه جیل نه نوځم لاول دې دا تحقیق بادشاه وکړي چې ښځې په حقه دي زلیخه په حقه ده او که زه په حقه یم زما په جامه داغ لګېدلی دی لاول به دا خبره فیصله کوو هسې نه چې سبا خلک په ما د بادشاه په دربار کې الزام لګوي چې د یو زلیخې ته خدا نه خواسته زما په جامه داغ را نشي لاول به زما او د زلیخې معامله پاکوو او ښکاره به اعلان کېږي چې ګناه د یوسف او که ګناه زلیخې وه د هغې نه پس به د جیل نه وځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین دی یوسف علیه السلام سره ډېر احسان وکړي وی که د یوسف علیه السلام په جیل کې زه پروت وی او ما له دقسې سړی راغلی و چې بادشاه دې غواړي نو زه به فوراً د جیله وتلی وم خو یوسف علیه السلام ګورې د جیل نه نه وته او د خپلې مامینې له اول صفۍ راولي د هغې نه پس د جیل نه وځي دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه استازی لاړ بادشاه ته وایي چې سړی خو د جیله نه راځي ولې نه راځي جي د هغه او د زلیخې په منځ کې یو لانجه راغلی و دوی په هغې کې جیل ته تللی دی او وایي چې لاول د زما او د زلیخې معامله پاکه شي نو د هغې نه پس به زه جیل نه وځم به خلک وایي چې دا ګناه جوړ د یوسف وه خو د خوب تعبیر یې وویسته نو ځکه خلاص شو نه نه چې معامله پاکه شي دې نه زموږ علما دا خبره معلوموي چې په یو انسان تهمت ولګي داسې خطرناک تهمت نو پکار وي چې د هغې صفۍ د خلکو په مخکې راشي خبره به مجمله کې نه پرېږدي چې مجمله کې دې پرېښوده د خلکو زړه کې به هغه شکونه وي نه چې خبره بالکل پاکه شي نو ښه خبره ده نو یوسف علیه السلام خپله خبره پاکول غوښتل بادشاه ښځې راوغوښت د ټولو زلیخې هم کېنوله دغې وخت کې د زلیخې خاوند چې کوم خپل عزیز مصر هغه مړ شوی بوډا وزیر مړ شوی زلیخې هم کېنوله او نورې ښځې هم راوغوښتې هغه ښځې چې څوک په هغه مجلس کې ناستې وې هم ټولې کېنولې او بادشاه ټولې مخامخ کېنولې وی وایه ټول د بادشاه وزیران او مشیران او د لوی افسران ناست دي زنانه ښځې هم ناستې دي ګناه د زلیخې وه او که ګناه د یوسف وه زلیخه پاسېده وی بادشاه سلامت ګناه زما وه یوسف بالکل پاک هیڅ غلطي په یوسف کې نشته دا ګناه ټوله زما وه غلطي ټوله زما وه بس زه په خپله غلطۍ ستومان یم او علما لیکي مفسرین چې زلیخه د هغه وخت نه چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ په عبادت الله ته پرېوته د الله نه یې معافي وغوښتله او هر وخت به رب العالمین ته جړل چې یا الله ستا ذات ډېر ښکلی دی چې یوسف غوندې ښکلی انسان تا پیدا کړی دی الله چې ته به څونه ښکلی رب العالمین ستا ښکلی ذات مې پرېښوده او چې کوم تا پیدا کړی ښکلی دی هغې پسې ګرځم واقعي چې دې خشته ګلونو ته وګورئ د ښکلي بوټو ته وګورئ او د خشتو نښو ته وګورئ نو د رب العالمین لوی قدرت پرته معلومیږي دا د رب العالمین د قدرت نښې دي الله دا خو تا پیدا کړی دی یوسف دې دومره ښکلي دی نه الله ته به څومره ښکلی ستا څومره خشته ښکلی قدرت دی نه الله ستا حسن مې پرېښود ته مې پرېښود د انسان حسن پکې شو لویه توبه رب العالمین ته وویستله د الله ذات ته او بس د الله د ذات نه معافي وغوښتل او په عبادت به پرته و او الله ته به یې جړل هر وخت د رب العالمین په حضور کې به جلاګانې کولې او دغې وخت کې اقرار هم وکړه چې بالکل یوسف ته ګناه نشته ما ته مطالبه کړې ده او دا غلطي ما کړې ده یوسف علیه السلام ته یې وی چې بس صفۍ راله ټولو وزیرانو ته او اهل سلطنت ته او هغه زمانه کې چې کوم ذرایع ابلاغ وو هغې ټولو دا خبره خوره کړله چې غلطي د زلیخې وه اوس توبهګاره ده د یوسف علیه السلام غلطي نه وه د هغې نه پسې یوسف علیه السلام راوویست د جیل چې راوویسته نو د هغه کمیس واغوسته کم کمیس چې د سره محفوظ پروت و ما درته تېره جمعه ویلي چې ابراهیم علیه السلام په غور کې و او هغه کمیس ورته جبریل علیه السلام اچولی و او بیا هغه کمیس
د ابراهیم علیه السلام نه پس اسحاق علیه السلام ته لاړ، اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکو، او یعقوب علیه السلام دا کمیس د ریخمو کمیسو د یوسف علیه السلام په دې غاړه کې اچولی، تعویض غوندې شکل کې. د جنت اعلی قسمه ریخمو. د ریخم استعمال ګوره سړو له منع دی، ښځې کولی شي، سړو له منع دی. نبی علیه السلام فرمایي، دا خبر یاد وساتئ، چې په دنیا کې سړی ریخم استعمال کړل یا سره زر استعمال کړل نو د اخرت د سرو زرو د ریخمو نه به محرومي. که دلته ریخم واچول په آخرت کې به ریخم، په جنت کې قیمتي جامه ریخم دي، د هغې نه به محروموي. که دلته کې سره زر استعمال کړل د جنت د سرو زرو د کالو نه به محرومي. جنت کې به ښځې هم د سرو زرو کالي اچي، سړي به هم اچوي، سړي به هم د سرو زرو کالي اچي. خشته خشته بنګړي. نو اصل کې اوس خو خلک وایي یاره بنګړي خو سړي چې اچوي نو ځان ورته ښه پکې نه ښکاري. نه نه نه، ابه داسې نه. دا ګړی چې مونږ اچو دا هم یو بنګړی دی که نه، دا ګړی هم یو بنګړی دی چې انسان یې اچي، نو دته مونږ ته خو په ګړی ځان بدي نه ښکاري. دا چې کوم رواج وي د ښځو، نو که سړی هغه رواج استعمالوي نو پې بدي ښکاري. هغه جنت کې به دا د ښځو رواج نه، لکه پخوا فرعون او د لویو لویو بادشاهانو به غټ غټ بنګړې چولي، او به د هغوی دپاره فخر و عزت به و. دارنګې جنت کې به سړي غټ غټ بنګړي به چولي. خو که په دنیا کې سړي سره در استعمال کړل د جنت د کالو د بنګړو نه به محروموي، بیا هلته کې به الله نه ورکوي. دا ګوت اچول، دا سرو زرو ګوتې بعضې سړی اچوي، دا ګورې ګناه ده، قطعا ګناه ده. د سرو زرو ګوتې بالکل به نه استعماله. څوک د سرو زرو غاښ لګوي، څوک د سپینو زرو په کاسه او په جام کې اوبس کی، دا ګناه ده سړو دپاره. سره زر ښځه استعمالولی شي، ریخم ښځه استعمالولی شي، سړي به بالکل نه استعمالوي، دا ګناه ده. پام کوئ د سرو زرو ګوتې بعضې وخت کې زمونږ په دې وطن کې رواج د چا چې وادي یا کویدني نو هغه سړي ته خلک ګوته جوړوي. خیر دی که دې جوړه کړه جوړه کوله، خو هغه سړی دی هغه ګوته په خپله نه استعمالي، ښځې له دې ورکړي هغه دې استعمالوي که نه، ښځې له دې ورکړي، ښځه به هغه ګوته استعمالوي، خو سړي به ګوتې قطعا د سرو زرو نه استعمالي. که سړی ګوتې استعمالوي نو د یو ګوتې د سپینو زرو د ګوتې اجازت شته، د زیړو د ګوتې اجازت هم سړو ته نشته، د اوسپنې د ګوتې اجازت هم نشته، د سرو هم نشته. د زیړو ګوته د سپینو زرو ګوته اچولی شي، خو هم د دریو درېنیمو ماسو نه زیات نه، درې درېنیمو ماسو نه زیات نه، درې درېنیمو ماسو پورې استعمالولی شي. او که پکې د عقیق غمې ولګې، زمونږ د امام د بخاري شریفو یو محشي لیکلی دي، که په هغې کې د عقیق سور غمې دې ولګو او داسې طریقه دې ولګو چې هغه سرمن سره لګي، وی دا د زړه د بیمارۍ دپاره یو علاج دی. بهر کې د یو شارح قول دی، دا د نبی علیه السلام حدیث بیا هم نه دی. نو بهر کیف هغه د ریخمو کمیس د یوسف علیه السلام واچو. نو ګوره چې خشته یوسف هم خشته دی علیه السلام، او کمیس هم د ریخمو دی، او بیا د جنت کمیس دی هغه واچو. او مفسرین لیکي چې بادشاه ولې یو جوړه م ورولېږله چې دې خو جیلي د جیل جامې به وي، دا جوړه ورته واچوې، تاج یې ورولېږه دا ورته په سر کې، او خشته مزېدار ښکلې خوبصورته لباس او زیب و زینت یې برابر، چې په اس باندې راغی د بادشاه دربار ته او ورننوت او بادشاه ورته وکتل، نو د هغه ورسره غیر اختیاري محبت او مینه پیدا شو. او دا لکه دا خو فرشته سیرت انسان دی، جیل کې دی غریب دونه موده تېره کړه او بېګناه جیل کې تېره کړه، د سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی. او دومره قابله لږ چې د خوب تعبیر څومره مزېدار وباسي. راځه دلته کېنه ما سره، ځان سره په تخت شاهي باندې کېنه. بادشاه ته اوه جبې یادوي، اوه اوس هم دې بادشاهانو ته زمونږ په نسبت لږې زیاتې جبې یادوي، اوه جبې ورته یادوي. نو چې ده به په کومه جبه کې خبره کوله نو یوسف علیه السلام به ورسره په هغه جبه کې جواب ورکو، په بله جبه کې هغه هغې کې جواب ورکو. یا لکه دا تاله دومره جبې څنګه درځي، ته څوک یې؟ ټوله قصه یې ورته وکړه. صاحب زه داسې ماشوم یم او زه کشر یم، دلته مسافر یم، د غلامۍ ژوند مې تېر کړی دی، خو زه د یو لوی پیغمبر بچی یم چې د هغه نوم یعقوب علیه السلام دی. ما د هغه نه زده کړي دي. هغه یعقوب علیه السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې د هغه اسحاق علیه السلام نوم دی. هغه اسحاق علیه السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې د هغه نوم ابراهیم علیه السلام دی. نسبا موږ د پیغمبرانو نسل یو. زه کوی کې غورځولی شوی یم، د کوی نه بیا راوتیم، د غلامۍ زندګي مې تېره کړه، بیا د وزیر کور ته الله را ورسولم،
بیا د ګناه مطالبه رانه وشوه، هغې نه الله بچ کړم، بیا جیل ته پکې لاړم، اوس ستا مخکې دغه د حاضر ولاړ. دا ټولې ژبې ماله راځي. ښه زما د خوب تعبیر ویا خو ما صاحب ایستی دی، وی دې سره به کوو څه؟ دا راته یو الو ښایه چې دې سره به څه کوو چې دا 7 کاله بارانونه وشي او غلې زرغونې شي، نو دا خو به په هغه 7 کالو کې خلاصې شي. 7 کاله چې کم قات راشي هغې سره به څه کوو؟ وی بادشاه سلامت زه به راته علاج وښیم. وایه سیل او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناست دي. وی دا چل به وکړو چې 7 کاله خو د رب العالمین د طرف نه تا چې دا 7 سربې غواګانې ولیدلې او دا 7 شنه وږي دي ولیدل، د هغې خدا تعبیر دی چې رب العالمین به ښه بارانونه کوي، سیلی به او دا ځمکه به دا ګیاګانې هم زرغونې کړي او دا غنم به هم زرغون کړي. نو غله چې څومره یي ابه مونږ په خپلو وږو کې ساتو. پوره هغه زمانه کې خو دا دغه ونه دا سټورونه دا به مونږ په خپلو وږو کې ساتو. نو دا قاعده ده چې غله دې په خپلو وږو کې وساتله نو هغه خرابېږي نه. اوس خو خیر خلک نه کوي، خو پخوا چې به تخم له جوار کې ښودل نو د وږو نه به یې ګورې نه شو کوله. داسې ده که نه حاجي صاحب؟ هغه به په هغه خپلو وږو کې او بیا په دې بڼو کې بند به اکثر دې خلکو ساتل. اوس هم دا قاعده ده چې که غنم تا راواغېشتل او غنم په هغه خپلو وږو کې بند دي، تیراواله په وږو کې بند کا، اس قسمه سپږی به وله نه راځي نه به وله چینجې راځي. یا وږي به پخوا ما ته یاد دي وږي به یې راواغېشتل په ټوکر کې به یې بند کړل او په کوټه په سر به یې ولګول او د پاسه به یې پلې وکړ. داسې وکړه نو او زمیندار هغه خپلې قصې پرېښې دي او داروګانو ته مخ اچولی ده، نو ټول غنم او جوار ده، نو ټول سپږو چینجو واله. څه خو پکې زکات تاسو نه ورکوئ، زکات خو خدای ده نه په بل طرف وباسي. بیا هلکه وایي سپږو غنم او سپږی به یې نه زکات نه ورکوي، چینجو وال چینجي به یې نه وي چې زکات نه ورکوي. به هر کیف وی دا وږي به د غنمو راوالی دا به انشاءالله دونه غله وشي چې څومره ضرورت دی خلک به یې خوري او باقي د حکومت غله چې څومره ده سرکاري ځمکو چې کومه غله شوي هغه به په وږو کې سنبال کې، هغه به د هغه چې کوم بوسو نه هغه څه ورته وایي هغه ټانټې به غونډې ریبې او د وږو هغه چې کوم ویښونه دي هغه څه ورته وایي چې کوم نه بوسو دي دا به ویښ کې ګرډی کوي او سنبال به پرتې وي. بس چې کوم د ضرورت مطابقي او استعمالو باقي و پرتې چې 7 کاله کله قات راشي دغه وږي به بیا رجو او دغه غنمونه به بیا مونږه غوبلې کوو، نو بوس به څاروي خوري او غنم به انسانان خوري. 7 کالو کې به مونږ دا غله به 7 کالو ته ساتو، د هغې نه پس به بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او ښه فراخي به راځي. دا مې دغه دی بادشاه ورته وایي داسې کار دی چې تا ځان سره مشیر مقرر و، یعنې بادشاهانو مشیران ځکه تا ډېره ښه مزېداره مشوره را کړه. یوسف علیه السلام ورته وایي نه مشیر مې مه مقرروه، اجعلني علی خزائن الارض، ما وزیر زراعت جوړ کا، وزیر خزانه نه. خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعضې علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د ځمکې خزانې یعنې وزیر زراعت مې جوړ کا. ولې چې زه دله دا سیسټم برابر کم، دا غله دله محفوظ کم، دا غنم دله په دې اوچو په دې باراني علاقو باندې وکرم او دا 7 کالو دپاره سنبال کم چې د قات مسله ختمه شي. بادشاه وی ډېره ښه ده، وی انی حفیظ علیم، ورې زه امانتګره مې، غلا به نه کوم خیانت به نه کوم. کم وزیر کم بادشاه چې هغه غلي خیانتګري ملک به چرېم ترقي نه کوي، او چې غل نی خیانتګر نی رب العالمین بیا هغه ملک لم ترقي ورکوي. نو زه خو حفیظ او علیم په دې خبره پوهېږم، هم الله راله دا پوهه م راکړې. وی د نن نه مې ته وزیر زراعت جوړ کړی. نو یوسف علیه السلام رب العالمین د کم ځای نه د کوی نه راواغېشته او کم ځای ته یې ورسو وزیر زراعت یې جوړ کړ. دا د رب العالمین نظام دا غټ عبرت دی. ان مع العسر یسرا، سختی در باندې رب العالمین راولي. الله ته ته رجوع کوه، ته ګوره الله به د هغه سختۍ بدل درته په اسانتیا درکوي. نور به رب العالمین تعالی سهولت درکوي، اسانتیا به درکوي. بل دې نه دا عبرت دی چې په سختو کې به یو الله ته رجوع کوې، ګورې یو الله ته به رجوع کوې. او بل دې علما یو بله مسله معلوموي، هسې خو مشري غوښتل ګناه ده، نه به غواړي مشري به نه غواړي. خو که تا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشته غیر اهل راځي، نو بیا په هغه وخت کې که یو سړی مشري غواړي نو جایز دي. لکه دلته کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې دلته کې خو اهل نور څوک نشته،
دا چې څومره وزیران دي دا غلبه رالي او د قات په زمانه کې بیا په ډېرو غټو غټو پیسو خرڅوي او په خلکو به قات راشي. اهل نشته، دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر زراعت جوړی نو ما جوړ کړو. دا به معلومېږي. او بل چې انسان جامه پاکوي او رښتون انساني دی د هیڅ قسمه پروا نه ساتي، رب العالمین به د حفاظت کوي، دی به الله ساتي لکه یوسف علیه السلام چې رب العالمین وساتي. دا هغه تهمت نه پښتانه وایي ته خپله جامه پاکه ساته الله به دې امداد کوي. دارنګې ته خپله جامه پاکه ساته، پروا مه ساته که څوک در پسې خبرې کوي که څوک هر څه کوي، رب العالمین به ستا د پاکه جامه ښکاره کوي او د خلکو د تهمتونو نه به د الله ساتي. او کله چې بادشاه راغوښته نو هغه دا ویلي چې حکم یې وکوی دی را خلاص کړی راولې استخلصه لنفسي، دی به زما مشیري ما سره به بس. ځکه د یوسف علیه السلام علم او د هغه پویه او د هغه هوښیارتیا ورته معلومه شوه، دانایي ورته معلومه شوه، نو ځکه یې ده ووایي چې استخلصه لنفسي، ځان سره به یې ساتم، زما خاص مشیر به د مشورې خاوند به. او بیا چې یوسف علیه السلام حسینم و جمیلم و ډېره خشته هغه کمیس یې مچولی و، کم کمیس چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبریل علیه السلام اغوستی و، د جنت کمیس و. او بیا په کوی کې جبریل علیه السلام د ده په غاړه کې واچو، ځکه پلار ده ته دا غاړه کې اچولی و، هغه یې چولی و جنتي کمیس او خوبصورته شخصیت. او بادشام هغه له جوړې ولېږلې په یو تخت باندې ځان سره کېنو، ټولو وزیرانو استقبال هم وکړو، الله وله عجیبه شکل هم ورکړی و مزېدار. د شکل خپل ځان له د انسان یو مخورستوبي د انسان، دا شکل د تور او د سپین سره تعلق نه لري. یا بعد انسان شرنګ نه توري، لیکن هغه له الله داسې د مخ یو عزت ورکړي، خلک یې قدر کوي. نو دی خو خشته هم و. بادشاہ چې بیا تپوس وکړه او ده وله کوي مشورې ورکړې، وی تا ځان سره مشیر کوم، وینا اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم، ما د خزانې د ځمکې خزانې یعنی د زراعت وزیر، یو خو عام وزیر خزانې نه، د ځمکې خزانه خو زراعت فصلونه دي. او د خوب تعبیر هم دغه طرف ته چې قات به راځي، نو زه ډېره حفاظت گزاره میم، حفاظت کوونکې میم، امانتګره میم، پوهېږم الله راله علم پوی هم را کړې ده، وی ډېره ښه ده. وزیر زراعت مقرر. دغه درمیان کې چې دی روت هغه عزیز مصر هم مړو، کم عزیز مصر چې دی ورسره مخکې د غلامۍ زندگی تیروله، او د هغه چې کومه ښځه و زلیخه چې د یوسف علیه السلام سره محبت و، هغه هم تقریبا د بوډاوالي عمر ته رسېدلې وه، بوډۍ وه. بیا بادشاہ ورته درخواست کی، دور منصور لیکلی دی، بادشاہ ورته درخواست وکړه چې یوسفه داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح واله خاوند یې مړ دی، تا سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه در سره، او د هغې د هغه محبت او د مینې د وجې نه ته جیل ته هم لاړې، هغې اقرار هم وکړه چې غلطي زما وه، څه ګناه الله د هغې نه هم نه ده صادره کړې، هم الله د ګناه نه بچ کړه، کومه غټه ګناه چې ده، ته خو الله سې مو ساتلې. دا زما یو درخواست ومنه، د هغې زړه به لږ په قلار شي، او خاوند یې مړ دی په نکاح والا. یوسف علیه السلام دا هغه بادشاه هغه درخواست قبول کو او زلیخې سره بیا نکاح وکړله. نکاح نه پس عجیبه زندگی و. بیا یو ځل یوسف علیه السلام هغه د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلقات دي هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله، هېڅ قسمه. یو غاړه کې به ناسته و، نفل به یې کول، الله به یې یاده و، جړه به یې کوله. یوسف علیه السلام ته یو ځل تپوس وکړه، زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کم ما سره مخکې و او ته کم محبت تی ما سره لرو، هغه خو پرېږده وه چې کم د ښځې د خاوند خپل تعلقي ام را سره نه ساتې، دا ولې هغه محبت تی څه شو، هغه مینه دې څه شوه. زه هغه وخت غلام یم، اوس زه وزیر یم او د بادشاه د دربار خاص انسان یم، نو ستا هغه محبت مینه خو ډېره زیاته وه، او هغه پرېږده وه، هغه د ښځې خاوند چې یو بل سره کومه مینه یو کم محبتي، هغه ما سره اوس نه ساتې، دا ولې.
وی هغه وخت چې زما تا سره کوم محبت او مینه و زما زړه کې خالص ته پروت وی او ته زما په زړه کې موجود وی، خو چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راووتې او ته جیل ته ورسېدې، نو ما الله ته رجوع کړې ده، د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړې ده. اوس زما ټول زړه د الله سره دی، زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی، د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي، ډېرې توبې مې وغوښتې دي، ډېرې معافۍ مې وغوښتې دي. او ستا په ځای زما زړه کې الله ناست دی، د الله محبت ناست دی، هغه څیزونه زما د زړه نه وتي دي. ختمه ده هغه خبره. بیا الله تعالی دوه زامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل. یوه لور ته الله پیدا کړه، هغه لورې بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې ایوب علیه السلام ته واده شوه. بهر کیف چې دی کله واپس راغی او دی وزیر شو، 7 کاله چې کم خوب لیدلی شوی و د هغه خوب مطابق د فراخۍ کالونه شروع شو، ځمکې داسې غلې راوچتې کړې، غنمان زرغون شو. او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزي وه یا د ځمکې غله وه، په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و ده چې 7 کاله به بارانونه مي، 7 کاله به غلې زرغونې شي او د هغې نه پس به 7 کاله قحطي. نو د 7 کاله چې کم غله زرغونه شوه، حضرت یوسف علیه السلام ته خو الله علم ورکړی و، د هغې دپاره یې غټ غټ ګودامونه جوړ کړل فوراً، چې ورپسې ورته پته وه الله ښودلې وه د خوب نه چې 7 کاله قات به راځي. نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو 7 کاله او بیا څه کوو؟ هغه غله په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه. تېره جمعه مې تاسو ته ویلي چې وږي کې غله کېدې نه خرابېږي هم نه، هغه یې سنبال کړل او ټوله یې خوندي کړله. 7 کاله به چې خلکو خوړل او یې ساتل، او چې کم د حکومت ځمکه وه هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې. که د خلکو نه به کومه غله وزګاره شوه، د خلکو په پټو کې هغه به هم د فوراً واغېشتله او ټول ګودامونه ډک شو. ورپسې 7 کاله قات راغی، 7 کاله چې کوم قحط راغی، نو بیا به هغه غله یوسف علیه السلام د ضرورت مطابق خرڅوله. خلکو سره خپلې غلې هم نه وې، د ساتلې وه به یې خرڅوله ضرورت مطابق په پیسو باندې او دارنګې په نورو څیزونو باندې. نو د مصر چې څومره خزانه وه هغې د پیسو نه او د زرو نه د سرو د سپینو نه بلکل ډکه کړه. اوقات داسې و په 7 کاله کې چې د مصر نه بار په میلونو په سوونو میلونو باران بلکل بند و. د کله چې باران بند شي که نه، نو ګورې دا رزق که یو سړی وي چې زما ځمکه او زما پټې دی، بېشک دا ځمکه او پټې روزي زرغونی، خو د چا په حکم یې زرغونی؟ د الله په حکم. الله که باران بند که دا نیرونه به بیا نی ختمه وي. دا مونږ نه لیدل څه زمانه مخکې دې نیرونو کې مو بوچې شوې. لږ غوندې یو میاشت باران بند شي، نو بیا کویان هم اوبه وچېږي، بیا درک ته اوبه نه لګي. دا خو د رب العالمین یو نظام دی، دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده ده چې روزي په دې ځمکه کې پرته ده، خو ګورې د الله په حکم. الله چې غواړي درکوي به که الله ونه غواړي ځمکه به دې مي، جایداد به دې مي، مال به دې میقات په در باندې راولي.